صدقه فطر باندې منګ وختیم څو خبره وکړي خو هغه کې یو څو خبره خطا وشوي نو ځکه مو دا بیا موقوف کړه او دوباره دا خبره وکړي. دا نصاب ما مخکیم بیان کړی دی خو هغه بیان به خدای خبر چرته ای چاته به ملاویږي یا نه. صدقه فطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح اقوال مبارکه سره په امت باندې واجب ده او احکام د رسول الله او د صحابه کرامو نه د حدیثو په کتابونو کې مروی دی. بدایع الصنائع فصل فی زکات الفطر، حاشیه تحتوی علی مراقی الفلاح وغیرہ کتابونو ذکر کړی دي. ابو داود شریف و دغه سی په تمام احادیثو صحاح ستاو کې مشتا. صدقه فطر او د زکات په نصاب کې فرق دی. دا ډیره ضروری ده چې مسلمانان دا مسله زده کی. یو د زکات نصاب دی چې زکات په سړی واجبېږي چې ورکوي به. یو هغه نصاب دی چې پاغې باندې زکات په سړی ممنوع کیږي چې اخلي به نه. دی دوو کې فرق دی. د زکات د ورکولو نصاب جدا دی، د زکات د نه اغستو نصاب جدا دی. او دا کم چې د زکات د نه اغستو نصاب دی همدغه نصاب د صدقه فطر یعنی د سرسایه هم ده او د قربانه د واجبېدو هم ده او د زکات د نه اغستو هم ده. نو لہذا اول نصاب چې کم سره زکات ورکول په سړی واجبېږي هغه څلور سیزونه دي: سره سپین نقد پیسې او مال تجارت. دا څلور واړه سیزونه چې د یو سړی په اختیار او په ملکیت کې راجمع کی، یا دا یو شی 2.5 نیمه تولی سپینو زرو ته قیمت ورسی، یا د څلور واړو سیزونو چې راجمع کی 52 تولی یعنی 2.5 نیمه تولو سپینو زرو ته قیمت ورسی چې هغه نن سبا زرګرانو نه معلومول په کار دي. زما په ګمان کې 70,000 روپے جوړیږي. نو که د چا په ملکیت کې دا څلور واړه سیزونه سره سپین نقد پیسې ضرورت نه زیات نه سره سپین نقد پیسې او مال تجارت، دا څلور واړه سیزونه یا یو شی 70,000 52 تولی چندې ترسي، یا څلور واړه چې راجمع کې 52 تولی چندې ترسي. نو دی سړی باندې فرض دی چې دا به بل زکات ورکوي. د باندې زکات ورکول فرض دی. او یو د زکات نه اغستل هغه 5 سیزونه دي: سره سپین نقد پیسې، مال تجارت او ضرورت نه زیات سامان. په کور کې ضرورت نه زیات سامان ټي وي، وی سی آر، ټیپونه، دا د ګانو بجانو سیزونه او درو جوړو نه زیاتې جامې او په کال کې چې نشي راغسته زخیبه د ته هغه شیان. دا 5 واړه سیزونه چې د چا په ملکیت کې 2.5 نیمه تولو سپینو زرو ته رسی، یعنی نن سبا تقریبا 70 یا 80,000 روپے پختنه پکار ده. نو چې دا 5 واړه سیزونه 52 تولی ته رسی نو دا سړی به زکات هم نه اخلی، سرسایه به هم ورکوي، قربانی ور باندې هم واجبه ده. یعنی د قربانه او د سرسایه او د زکات د نه اغستلو د پاره 5 سیزونه دي او د زکات د ورکولو د پاره 4 سیزونه دي.
چې د څلورو سیزونو مجموعه 52 تولې ته ورسی زکات به ورکوي بله او کچری 15 سیزونه دی په کور کې را جمع کې ځکه چې بعضې سړی غریب وي د 4 وړه سیزونه یې 52 تولې چندې ته نه رسی بلکې دا 15 شی چې ورسره ملاو کې الست او یاو زرو ته رسی نو کچری د 15 سیزونو مجموعه د چا په کور کې 52 تولې چندې ته رسی نو دا سړی به سرسایه هم ورکوي دا به قربانی هم کوي دا به د چا زکات هم نه اخلی لہذا صدقه فطر د پاره اسلام ازادي او غنی کېدل او غنی کېدلو نه مراد څه شی دی 15 سیزونه چې 52 تولې چندې ته رسی نو په د باندې صدقه فطر واجبه ده او د کال تیرېدل هم ور باندې ضروری نه دي ضروری نه ده چې کال دی ور باندې تیر وي کنن ور سره پیدا شوی هم ور باندې واجبه ده نو صدقه فطر کې څه شی ورکول پکار دي د صدقه فطر ګورا یو غنم دی یو وربشی دی او یو چې دی کجوری دی او یو کشمش دی غنم وربشی کجوری او کشمش ته څوک وسکی وای او څوک ورته مویز وای او څوک ورته کشمش وای دا څلورو سیزونو سره صدقه فطر استیشي خو چې د غنمو په مقدار او باسي نو نیم ساعه ده 2 سیره غنم او چې د کجورو او د کشمشو په اندازې و باسي بیا 3 سیره غنم نه 3 سیره کجوری 3 سیره کشمش او 3 سیره وربشی دی پورا ساعه ده بیا 3 دیو که درنیم دی 3.5 سیر درنیم سیره جوړیږي لہذا مسلمانانو یک یو غنم رانی ولی دی دا سنه ده د مالدارانو 3 قسمونه دی ګولا یو هغه مالدار دی چې گزارې مطابق مالدار دی لګي ځګي پیسې ور سره دی نو هغه باندې اغله پکار دی چې د غنمو برابر او باسی او یو هغه سړی دی چې هغه د هغه نه لږ خده متوسط درجه والا دی اغله پکار دی چې هغه د کجورو په اندازې او باسی او یو سړی ډیر مالدار دی نو هغه له پکار دی چې هغه د کشمشو په اندازې او باسی نو د هر سړی د پاګر چې کیږي د غنمو والا هم خو غوره نه ده لہذا گزارې مطابق بالدار یو خود غریب سړی دیاړي مار چې هیڅ نه لري پاغه باندې صدقه فطر بالکل نشتا نه په دشتا نه په بچیشتا نه په خځشتا یو د هغه چې گزاره حال ده گزاره کیږي څه نه څور سره شتا څه مطلب کور کې چې سره سپین نقد پیسے مال تجارت و ضرورت نه زیات سامانونه را غونډ کې او یاو اتیاو زرو ترسیو د خځې سونه ګوره دا سړی ځان سره نشي حسابوي د خځې ځان له سونه ده د سړی ځان له خبره ده د سړی په ملکیت کې دا شیان شتا نو دا سړی چې 15 واړه سیزونه د یو سړی علاج پتو او یاو زرو ترسی نو دا سړی په کار دی چې د غنمو په اندازې باندې په کم 2 سره غنمو یعنی نن سبا 110 روپے او باسی 2021 کې او کچری یو سړی د دینه خده مالدار ده پورا خه گزاره روانه ده نو هغه د کجورو سره او باسی کجوری در نیم سیرا تقریبا 200 روپے په 2021 کې نن سبا جوړیږي نو هغه دی فی کس 200 روپے او باسی او کم سړی ډیر مالدار ده نو هغه د کشمشو په اندازې او باسی کشمشو در نیم سیرا نن سبا 400 روپے جوړیږي نو هغه دی فی کس 400 روپے او باسی او پکار دا ده چې صدقه فطر یو سړی لور کی چې کار په روان شي دا نه چې
شل روپے ولا ورکوا او 10 روپے بل ورکوا او 15 روپے بل ورکوا چې د یو سړی هم په باندې کار ونشي. نه داسې کول نه دی پکار، بلکې پورا یو سړی لورکا چې هغه د هغه ور باندې کار روان شي. په اخر کې یوه بله مسله کوم چې ډېرو خلکو ته په دې مسلې باندې تشویش دی. مسله دا چې چېرته یو عالم یو بیان کړی دی چې سړی کم ځای کې اوسیږي، مثال یو سړی بهر ملک کې دی نو هغه بهر ملک کې فدیه وباسي، نو هغه به د بهر ملک د پیسو مطابق وباسي. نو نن سبا مسلمانانو باندې را لګېدلې ده چې هو دا خو ډېرې پیسې لګي، ځکه چې قطر کې فدیه وباسي نو د قطر د پیسو مطابق به وباسي، چې سعودي کې وباسي د سعودي د پیسو مطابق به وباسي، چې برطانیه کې وباسي نو د برطانیې د پیسو مطابق به وباسي. دا مسله په خپل ځای ټیک ده، خو په یوې خبرې ځان پوه کې کچری یو سړی غریب دی او نه شي لنډولی د قطر او د عربو پیسو ته نشي ټینګې دی، د هغې طریقه دا ده چې کم ځای کې فدیه وباسي حق ځای د پیسو اعتبار دی. نو ته قطر کې پیسې مه وباسه که نه، سعودي کې مه وباسه، برطانیې کې مه وباسه، کور ته ټلیفون وکړه، ښځې ته ووایه، بچو ته ووایه، ورور ته دې ووایه، وراره ته دې ووایه، یا یو وکیل مقرر کا په خپل وطن کې. وس نه لري، ګوره که وس لري بیا دا هیلې مه جوړوه، بیا دا چلونه مه جوړوه، بیا خو هغه ملک ورکا او د کجورو برابرې ورکا او د کشمشو برابرې ورکا او د هغه ملک د پیسو مطابق ورکا. خو چې نشي لرلی کمزوری او نو بیا خپل وطن ته ټلیفون وکا، ښځې ته یا یو وکیل ته ووایه چې زما او زما د بچو صدقه فطر پاکستان کې وباسه. نو قانون د شریعت دا دی چې کم ځای کې پیسې وځي د حق ځای اعتبار دی. نو لہذا پاکستان کې چې ستا ښځه او ستا بچي یا یو وکیلی پاکستان کې وباسي یا په هندوستان کې وباسي یا بل ملک کې وباسي، نو د هغه وطن د پیسو اعتبار به وي. دا مسله فتاوی قاسمیه 11 جلد 616 نمبر صفحه باندې لیکلې ده. او وتعتبر القیمة یوم الوجوب وقال یوم الاداء الى ويقوم في البلد الذي المال فيه. دا شامی کتاب الزکاة باب زکاة الغنم وغیرہ جلد 3 صفحہ نمبر 211 اور د کراچی چاپ جلد 2 صفحہ نمبر 286 کے علمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 180 بحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 400 د کراچی چاپ جلد 2 صفحہ نمبر 229 فتاوی تطرخانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 165 کې دا مسله ذکر ده. آسان خبره ده چې مالدار یې چل ما جوړوا د کشمشو او د کجورو په برابر وباسا. د غنمو 130 ته فی سړی او د کجورو 700 ده فی کس او د کشمشو 1400 ده فی کس. او د حق ځای د پیسو اعتبار ده چې کم ځای کې وباسي. لہذا پاکستان ته ټلیفونو کا، پاکستان کې په ښځې په بچو باندې وباسا، ستا ته چې عربو کې ستا پیسې دیم پاکستان کې وباسي، خو بشرطې چې زورور نه کمزور او کمال لري او بیا دا چالونه جوړوي، بیا به د الله پیرانیسي. او بقی صدقه فطر چې د چا کار روان وي، واړه واړه ماشوم چې د اختر د شپې نه د سهار شپې 14 نه 1 منټ مخکې پیدا شي، دغه به مو وباسي. په کار دارې چې سړی مخکې وباسي او په ښې طریقې سره وباسي. الله دې لویو وړو ته موږ تاسو ته توفیق د نیکو اعمالو راکړي. جزاکم الله خیر.